به تا دا کار کړی ځکه چې په دې کې یو ماشوم دی او هغه د کور نه کالی راپټ کړی دی کالی د ځان سره راوړی دی نو کالی به د 100 روپو خدای خبر شه دا هلکان چې چام ګیر کړل ملګرو او چام ولیدل نو زه درته عاجزانه ریکویسټ کوم چې د دې هلکانو د دې مخونو نه داسې قسم پړقا پاسوئ چې د دې یو غوږ نه دا کړنګ ځي او په دې بل باندې وځي داسې قسم کردار د دې هلکانو سره وکئ یو ډېر زیات عجیبه خبر در سره شریک کوم ملګرو تاسو به حیران شئ د 14 کالو وړوکی ماشوم هغه څه کوي هغه وایي زه ځم یورپ ته په کومه لاره باندې د غل په لاره باندې د غلا په لاره باندې د یورپ دغې رنګینو او د ډالر دغې شوق موږ دې حد ته راورسولو زموږ نوجوانان یې داسې لیوني کړي دي چې حیران به شئ داسې خبر به درله مخې له راشي او بیا یورپ دغه چې کومې دشتې دي نو په هغې کې موږ داسې ډېر نوجوانانو وکتل چې د هغوی لاسونه په هغه دشته کې پراته وي د هغوی خپې په هغه دشته کې پراته وي او هغوی ویډیوګانې هم جاري کړي چې ګوره مه راځئ په دې تکلیفونو او په دې سختو لارو باندې خو پته نشته چې زموږ په دې مزغو کې بوس دي او که مازغه دي دا 4 ماشومان ملګرو د 2 هلکانو عمرونه 15 کال او د یو ماشوم چې کوم دی 14 کاله عمر دی او د دې بل عمر خو راته پته نشته ځکه دې سره ډیټیل نه دي لیکلي خو دا هم تقریبا 15 کال عمر وي دوی څه پلانینګ جوړ کړی دا یو ماشوم چې کوم دی ملګرو نو دا د اپر دیر دی او دا 3 چې کوم هلکان دي نه خپل منځ کې رشته دار دي نو دوی څه پلانینګ جوړ کړی چې یاره موږ به یورپ ته لاړ شو هلته به رنګینۍ هلته به رڼاګانې هلته به ډالري نو تاسو څه وایئ ملګرو چې دا ماشومان به واوړي دا ماشومان به آیا مقصد او مقام ته ورسي سوال نه پیدا کیږي ځکه چې په دغه لارو باندې موږ داسې نوجوانان وکتل چې د هغوی وجودونه د غر عمرئ او ته واوړې دي هغه طرف ته نو هلته به بیا ته څه کې سوال به کې ستا عمر د کار هم نه دی چېرې تا له څوک کار درکړي تا ته ژبه هم نه ده یاده نو ستا اخري انجام هم دقه دی چې نن ستا مور او پلار ستا په دیدن پسې ړندېږي او د دې والدین ملګرو وایي په بهر ملک کې دي د دې بچو دپاره تلي دي تکلیفونه او سختې په ځان باندې تېرې کړي دي ما ته چې دا تصویران چا راولېږل نو هغه وایس ما ته وکړو وایي نوید به یې وایي د والدینو لاس یې په سر باندې نشته ځکه یې وایي داسې قسم کردار ادا کو هسې نوجوانانو تاسو ته وایم که نه چې لږ په دې ګریوانونو کې سرونه ښکته کوئ چې آیا ما دپاره چې پلار کم تکلیف تېروي کومه سخته تېروي نو ما د دې پلار دپاره زره برابر سوچ کړی دی چېرې زما دې پلار ته به په دې کار باندې تکلیف وي راشه زه دا کار نه کوم زما پلار سهر اوزي مزدورۍ له په سرو غرمو باندې زما دپاره لګیایي ما له 70 روپۍ کور ته راوړي ما ته د سهولت ژوند برابر کړی دی موټرسایکل راته ولاړ دی موبایل را سره غټ را سره دی استري کړی اغوندم خو په ځان باندې تکلیف تېری په ما باندې سخته نه تېری خو ما چېرته د دې پلار د خوشحالۍ دپاره یو ورځ تکلیف تېر کړی هر سړی په خپل ګریوان کې سر ښکته کوي نو اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې د دې والدین چې کوم دي هغه مسافر دي هغه مسافري څومره تکلیف ورکوي تاسو ته پته ده بیا چې پرې د پاسه دا اواز وي چې ستا بچې په یو ورکه لار باندې لاړو هغه لار چې د هغې انجام ډېر زیات غلط دی نو یو د مسافرۍ تکلیف شو یو د دې بچي سوچ شو نو زه خدای مکه الله مکه دغه پلار به هم د دغه غم او د دغه تکلیف د لاسه وفات شي او کور ته بیا بل اوس په تابوت کې راوړی نو که دا هلکان چا له مخې له ورغله نمبر یې سره شریک کوم په دې ورسره رابطه مو کوئ خو اول دا هلکان نه دي دوی له داسې قسم سزا ورکوي که نه مړه کوئ مو خو دوی له داسې قسم سزا ورکوي چې د دوی د دې مزغو نه د یورپ دغه رنګینۍ او دغه خوشحالۍ لاړې شي د ډالرو دا شوق ته لاړ شي او بیا زه دا حیران یم ملګرو ځکه چې کله یو سړی د دې ځای نه په پلین باندې وځي نو دې کې به ورسره خامخا د ایجنټ لاس وي هغه ایجنټ ته وایم چې د خدای مسلمانه چې ته په دغه ورکو لارو او په دغه خونړو لارو باندې خلک بوځي تا به څومره خونې ورانې کړي چې په دغه غلطو لارو باندې دغه یا ماشومان یا نور هغه دې پې اړولي ځکه داسې ډېرې ویډیوګانې مونږ وکتې هغه ایجنټ ته وایم چې ته د دغه مور او د پلار د زړه ازار په تا پسې یو لمحه په دغه مور او په دغه پلار باندې چې کوم قیامت تېرېږي نو انشاءالله العزیز خو پوره حصه ده پکې ستا ښه پوره حصه ده پکې ټیک ده د 200 روپو دپاره به تا دا کار کړی ځکه چې په دې کې یو ماشوم دی او هغه د کور نه کالی راپټ کړی دی کالی د ځان سره راوړی دی نو کالی به د 100 روپو خدای خبر شه
نو هغه کالي په ذریعه دا پلانینګ جوړ شوی دی او یو ته به پکې ویلي چې هلکه ستاسو په کور کې خو ډېر غټ کالی دی دغه راپټ که او ځئ چې وځو یورپ کې به مزي رڼاګانې به ډالرې وی اوهو خدایه توبه استغفار خو د خپل پلار او د خپل مور سوچ به نه کړی چې موږ په دغه خونړي لارو باندې ځو نو چې څه حالات به یې هلته او زما په مور او په پلار باندې به څه تېرېږي نو دغه والدین ډېر زیات پریشانه دي سوال درته کوم منت درته کوم چې دا ویډیو دومره خوره کوي چې هر کور هر ور هر در ته ورسي چې دوی هم خپله هم توبهګار شي چې د کوم ځګي نه موږ د ویډیو په ذریعه باندې الله جل شانه گیر کړو خو دا به ستاسو په مرسته باندې کیږي او دا به تاسو چې کوم نوجوانان دا سوچ کوي چې موږ یورپ ته لاړ شو نو د هغوی دپاره به هم یو عبرت جوړ شي چې دا هلکان گیر شي نو خپل مور او د پلار ژوند مه تباه کوئ ستا مور او ستا پلار ژوندي دي تا دپاره تکلیف تیری هغه مور او پلار ته دعاګانې کوه او داسې کردار ادا کوه چې ته مور او پلار له درد سر جوړ نه شي د سر دوایي ورله جوړه شي خیره کې د زړه نه دعا وکړئ چې دا ماشومان الله په خیر خیریت سره را پیدا کړي چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته خیره کې وواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې او مسلمان دې وي الله پاک